ګران اوریدونکو زمونږ د نننۍ پروګرام د ټرانسجنډر چې مونږ ورته په عامه ژبه کې اجرا وایو د هغې حوالې سره دی هغې ته درپېښ چې کوم مسایل وي په هغې به نن مونږ خبرې ترې کوو. زموږ په سټوډیو کې نن مونږ سره چې کوم ګیسټ دی هغې نوم علیشه دی، د مردان سره تعلق لري او هغې یو داسې ټرانسجنډر دی چې هغې بلا شي مسایل لیدلی دي خپل معاشرې کې چې کوم هغې سره ظلم زیاتی کېږي. د انسانیت معراج دا دی چې انسان ته د انسان په نظر وکتی شي او کم هغه څیزونه چې کم کې د هغه اختیار نه وي په هغې باندې د انسان بېعزتي کول د دې نه دی ډډه وکړی شي. مثال په طور باندې یو کس پیدا کېږي د هغه په رنګ کې د هغه اختیار نشته، بیا هم موږ چې دی اکثر د رنګ په بنیاد باندې هم یو کس ته سپک ګورو دروند ګورو، یا فرض کا یو کس چې دی هغه یو خاص خد و حال لري او هغې په بنیاد باندې موږ هغه ته سپک ګورو یا درانه ګورو، یا بل داسې یو خبره چې هغې کې د هغه هېڅ عمل دخل نه و چې کله هغه پیدا کېدو او هغې په بنیاد باندې موږ هغه ته سپک یا درانه ګورو. نو زما په خیال دا د انسانیت معراج نه دی، دا د انسانیت تذلیل دی. همداسې قسمه خبره د ټرانسجنډر او چې موږ ورته عام ژبه کې اجرا وایو د دې دپاره هم دی چې دی په خپله مرضۍ باندې داسې نوي پیدا شوي نه دي نه تپوس کړی شوي. دې کې بعضې وخت کې دی شي سلک ډېر د ماحول څه نور داسې فیکټرز وي په هغې باندې موږ بیا چېرته ټیکنیکل ایکسپرټ سره په دې خبرې کوو، خو لکه موږ لا په دې بنیاد باندې یو سړي نه نفرت یا د هغه تذلیل کول یا د هغه مذاق اړول په دې خبر نه دی پکار چې د هغه د ناستې پاستې انداز یو خاص قسم دی یا د هغه رجحانات یو خاص جنس طرف ته زیات دی یا کم دی. نو لہٰذا د دې خبرو نه اجتناب پکار دی. زمونږ آخري نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې باندې سختۍ سره منع کړي چې چاته په چا باندې هیڅ قسمه فوقیت نشته دی. کو فوقیت دی نو هغه صرف د تقوا په بنیاد باندې دی او تاریخ اسلام کې داسې بلاشي مثالونه دي چې غلامان، تور رنګ والا، د داسې علاقو خلک چې د هغې رنګ تور وي یا داسې قسمه دغه چې هغې ته به سپک کتل هغې ټولو له یو غټ مقام ورکړی دی د هغې د تقوا په بنیاد باندې. ګران اورېدونکو تاسو ته خواست دی چې کله هم تاسو داسې قسمه حالات ووینئ چې یو ځای کې یو ټرانسجنډر دی یا یو بل داسې کمې بیشی چې کم پیدایشي طور باندې یو انسان ته د هغه د اختیار نه بغیر ملو شوي څیزونه وي په هغې باندې د هغه عزت تذلیل مذاق اړول دې څیزونو نه سخت اجتناب وکړي او دی چونکې الریډي دې ته ډېر زیات مسایل وي دي ته کومنګ وګورو په ډېرو ځایونو کې نوکرۍ نه میلاویږي یا شاید دی نشي کولی بعضې وخت بعضې ځای کې دی دپاره موضوع نه وي تعلیمي ادارو کې دی سره هغه شان رویه نه دی ته ښه ماحول نه میلاویږي ځکه چې دی پورې ماشومان خاندي هلکان اکثر خاندي سکولونو کالجونو یونیورسټو کې دی دپاره تعلیم کول لږ ګرانه غوندې شي. دغه شان کو تاسو نور داسې بلا ځایونه وګورئ هلته دی ته نوکرۍ کول یا کار روزګار کول ډېر مشکلات وي پرته. نو لہٰذا د دې مخکې نه ډېر زیات مشکلات وي او کله چې تاسو دې ته په خپل رویه باندې په خپل بیهیویر باندې داسې شو کوئ چې مطلب تاسو کم تر خلک یې یا د دې معاشره کې ستاسو عزت لږ کم دی نو بیا هغې نه نور هم ډېر زیات مسایل پیدا کېږي. ګران اورېدونکو راځئ چې پروګرام طرف ته ځو او علیشه سره پروګرام آغاز وکړو. ټولو نه اول خو علیشه زه تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډیره مننه، شکریا چې تاسو زه دونه مستحق وګڼلم او زه په دې منځ ته راوستم. ستاسو ډیره ډیره د زړه د کومې نه مننه. ډیره مهرباني تاسو راغلئ. خو ټولو کې اول علیشه زه غواړم چې تاسو خپل یو مختصر غونډه کې تعارف وکړئ چې زما نوم چې کوم دی نو علیشه دی او زه مردان سره بلانګ کوم او ټرانسجنډر یم او مردان کې اوسېږم او د مردان یم. ښه ټیک شو. او زه به غواړم دا چې تاسو کو فرض که تاسو ویل غواړئ دا ستاسو آپشن دی، مطلب تاسو نه ویل غواړم ستاسو مرضي. او که فرض که تاسو موږ ته خپل فیملی بیک ګراوند یا خپل کلي خپل علاقې باره کې ویل غواړئ چې مطلب هلته تاسو خپل بچپن تېر کړی حوالې سره. شمشیر روډ یم او فیملی بیک ګراوند مې دا دی چې زما مور نشته او زما پلار جمدی دی او تا ته پته ده زمونږ خو داسې ډېر ریلیشن رونو سره نه وي او بل مردان پاکستان چوک کې زمونږ ځای دی هلته اوسېږو او ما کم سبق چې ویلی دی نو هغه ما مردان کالج نه او ادګار روډ کې چې کوم سکول دی 8وي هغه پورې مې ویلي که نه 8مه پورې هلته. تاسو ګرل سکول کې بوایز کې کوم بوایز کې ځکه چې هغه وخت کې لکه دا خو د 1997 یا 96 خبره ده که نه
هغه وخت کې خو داسې دغه نور زیات ترانسجنډر طرف ته چا خیال نو، اوس خو ډېر خیال دی. مالته خو زندګي ابتدا هغه ځین دی زما د تعلیم شوې وه. ټیک شو. ها علیشه موږ به غواړو دا چې تاسو موږ ته دې حوالې سره چونکې هر انسان په یو معاشره کې پاتې کیږي نو هلته کې د مختلفو خلکو کو مشران وي د خپل یو مقام وي، د زنانو خپل مقام دی، بطور یو ماشوم چې دا غم یو مقام وي په سوسایټي کې او هغه ته دا فیل کیږي چې زه یو سټوډنټ یم یا یو ماشوم یم یا دغه منظمه سره په یو ځای کې مقام دی. زه به غواړم دا چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې بطور ټرانسجنډر تاسو په دې معاشره کې خپل څه مقام نه نو ایس ټرانسجنډر زه خو هیڅ مقام نه وینم، کم چې تیر شوي دي د هغې مقام نو، کم چې را روان دي د هغې مقام نو. خو بهرحال بیا هم چې کم اوس تعلیم یافته خلک دي که نه په دې معاشره کې نو ډېر زیات موږ ته د عزت په نګاه ګور لږ غونته کې چینجز راغلی دی، ډېر راغلی دی. لکه لږ غونته چینجز دا دی کم ینګز دي او یونیورسټي لایف کې دي، کالج لایف کې دي، لږ غونته کې زموږ ریسپیکټ کوي. خو بهرحال بیا زه هم دا وایم چې زموږ پښتان معاشره کې پښتنو معاشره کې چې کم زموږ مقام دی نو هغه نه دی که نه، ځکه چې پښتانه خو بالکل زموږ وجود نه مني، په دې وجه نه مني چې هغه خو وایي چې دا خو یو پښتون دی او دی ولې داسې د بې غیرتوب هغه کارونه کوي که نه، موږ یادي. خو زما په پیدایش کې زما هېڅ ګناه نشته، ځکه چې زه د الله تعالی تهلیک یم او زه الله تعالی پیدا کړی ما. نو څنګه زه بیا ووایم چې زه یو نارمل یم، زه ویم چې زه اب نارمل یم. نو پټان معاشره کې خو زما د وجود اډو پته نه لګي او نشته، مخکې تیر شوي م او را روان او موجودم نشته. نو زمونږ پښتانه چې کم دي په 100 کې به زما خیال د جوړې 45% به وي چې مونږ به مني چې آو دام یو وجود دی، د دیم سے حیثیت دی، الله پیدا کړی دی د څه مقصد دپاره. ځکه چې زه به د مسلمانانو په کور کې پیدا یم او زما چې کم دی نو ایمان چې کم دی نو الریډي ما ایمان وروړی دی، زه مسلمانانو کور کې یم نو زه به هم یو ایزي مسلمان یم که نه. نو پټان معاشره مسلمانه شکر الحمدلله مونږ خو ړومبې دغه یو پټانان یو د هغې نه پس مسلمانان یو. نو زه زما د وجود پکې اډو پته نه لګي، زما وجود مړ دی پکې. نو دا تاسو څه ګڼئ چې دا د دې شاته وجه چې دا هغه څه ده په دنیا تاسو په دې کې معاشره کې نه ایکسپټ کوئ؟ زمونږ په دنیا کې وګرځئ تاسو د پټانانو په شان د پښتانه او خواږه درانه او غیرتمن خلک نشته. نو چې زه دومره د غیرتمن او د غیرت په دغه کې پیدا یم نو دا به بې غیرتوب طرف ته پټان ما څنګه ومني چې ته ولې بې غیرت یې؟ ځکه چې مونږه مکمل شو یو د دنیا خلق دی، څوک په څه کار کوي، زه نوم نالم چې څوک په دا کار کوي، د دنیا غلط خلک شته که نه، داسې هغې ته اړو د چا خیال نشته. مونږ ته د خلکو ځکه خیال چې زه مخامخ ګډېږم د شپې، ما سترې او شنې کپړې اچولي دي، ما شونډې سرې کړي دي او زه د پاټان معاشره کې ګډېږم، په هغې زما د رزق ذریعه ده او زه ګډېږم. نو ما به څنګه ومني په بې غیرتوب باندې چې پټان دونه غټ غیرتي دی که نه، نو ما به بې غیرته په کور کې زه نه منلم رونو او پلار د کور نه روباسلم په بې غیرتوب باندې، نو ما به معاشره څه ومني؟ نو دې کې تاسو ته دا د بې غیرتوب خبره نه ښکاري چې کله یو زنانه یا یو هلک دی یا یو جینۍ ده یا چاته څه یو پیدایشي چې هغې کې د هغه څه عمل دخل نه و، هغې باندې یو سړی چې دی تو د کور وباسې هغه نشي ساتلی، نو دا هم د یو بې غیرتوب علامت دی. بالکل دی. زه زیات تر هر منچ کې هر ځای کې زه دا وایم چې پلیز روریان چې کم دي هغې لږ غونته کې تعاون زموږ د وجود سره کوئ. کله چې ستاسو په کور کې داسې وجود پیدا شو چې تاسو لی چل نه درځي چې موږ ورسره څه چل وکړو، نو صرف دومره وکړئ چې مینه ورسره وکړئ، په سر وله لاس راکاږئ چې بچې بار مه وځه، مدرسې ته ځه، سکول ته ځه، زه به در سره ځم، په موټرسایکل به دې بوځم، پیاده به در سره ځم، چې روریان ډال جوړ شي ودرېږي مخې ته، د کور نه بار ونه ځي، د یونیورسټۍ د کالج لایف پورې ورسره لړ شي، دا به زما په شانتې ناکامه نه وي، هغه به یو کامیاب انسان وي. تاسو ټرانسجنډر پاکستان کې وګورئ، لیکچرران دي پکې وګورئ، بالکل ایزي هوسټ کار کوي، ډېر خو ځایونو کې دي، په غټو غټو اردو دي، پنډ اسلام آباد کې ادارې چلی، بلا ادارې دی هغه چلی، نو چې هغې سره لاس او د مور او د پلار لاس وپې که نه، په سر یې به لاس ایښي وروریانو منلي چې او دا وجود پیدا شوی دی مونږ کره، خو زیات تر مونږ نه مني، زیات تر تعداد چې کم دی نو د کور نه وتلي دي،
ورال به زه خبره وکړم چې دا کو پنجابیان دي او کو پښتانه دي، ټول د کور نه وباسلي دي، صرف روریانو او پلار. ځکه چې مور خو یو داسې هستي ده چې خو کو پوډري بچي نه هم وته دا نه وي چې د کور نه بهر وځه. دې کې داسې خو چرته نه وي چې چرته مطلب زه یو اکثر دا سوال مو چتېږي که نه چې دی هغه خپل بیهیویر یا بعضې څیزونو کې تعاون نه کوي، نو دې وجې هم هغوی د کور وباسي. ټرانسجنډر بالکل تعاون نه کوي. هغه ځکه تعاون نه کوي چې رور ته وخي د سهار هم ته وخي د مازدیګر هم ته الډي هغه په غیرت کې راځي که نه، اب عزت کې راځي. نو چې کوم انسان عزت وکړو د عزت دغه دا شو چې موږ د کور نه باري. ها نو چې رور غیرت کوي او ټرانسجنډر چې دی هغه هم په دغه کې راځي، عزت کې راځي، هغه به دا ګران نه شي. د هغه عمر داسې وي، هغه په داسې سټیج کې وي د عمر چې هغه به عزت کوي. نو کو دا عزت د مشر رور ومنه چې یاره زما دا رور یا زما دا وړوکې زما نه په دې عزت خرابېږي او زما د بیهیو سره، زما د والو ټکولو سره، زما د زیاتي سره دی ما ته خود سره شو ودرېږي او دی دا کور پرېږدي، نو زه ولې مینه ولې نه ورکوم؟ دی د سوچ کړی دی نه دی کړی. ټیک. ها یو بل خبره وزو تاسو نه تاسو کوم چې تاسو دا حالات هم لیدلې دي، ډېر مرګري هم تاسو پیژنې، تاسو کمیونټي کې بلا خلک داسې وي چې داغي د کهانین هم تاسو خبر یې چې دې سره تاسو دا چې کوم دا یو مخصوص قسم بیهیویر دی یا د کې یو خو موږ دا ویلی شو چې دا بای برت هم د کې سره رجحانات وي که نه، د کې بعضې رجحانات به د ماحول سره هم تعلق لري کنه. دا داسې دې باندې بالکل ما خو درته ووایې که نه چې زما په وجود کې او زما په دغه کې زما څه قصور نو الله پیدا کړی. دا د هارمونز خبرې دي. ځکه چې زه بچپن کې وم نو زه به وایم چې زه جینکو سره ریلیټډ ډېر وم، میرګاټي لګوله، چندرو کوله، او زما فیلینګ د نورو وایز نه چینج و، د نور مرګرو نه په کلاس کې یا په محله کې، ځکه چې د هغې نه ډفرنټ و، بدل وم، زما به روح جینکو سره. نو دا څه ماحول شو او څه بیهیو شو د خلکو، نو آلریډي زما نه داسې جوړ شو. هلکه دې کې د ماحول هم ډېر غټ اثر دی چې اوس ما ته رور وایي چې ته لکه هلکانو سره ډېر ګپ کې نه پاسو کرکټ لګوه، فټبال کوه او د هلکانو کارونه کوه، د جینکو کارونه مه کوه. نو په ما بد لګېدل، نو ما ته هغه فیلینګس شو ده چې زه مختلف یم د نورو نه. تاسو نه یو بل تپوس ډېر بنیادي غونته کې سوال دی، اکثر دې باندې ډېر زیات خبرې هم شوي دي، اکثر دې باندې ډېر زیات ستاسو د طرف هم خبرې راغلي دي، اکثر خلک هم دا یووالي سره خبرې کوي. دوه قسمه رویې دي، یو خو ستاسو د کور والو رویې تاسو سره چې کله تاسو واړه یا کم ارلی ایج کې تاسو سره یو رویې چې کله ته پته ولګي چې د دې دا بیهیویر د نورو ماشومان نه ډفرنټ دی. جی بالکل. نو دویمه رویه چې دا د هغې خلکو چې کم ستاسو رشته دار نه دی، رور نه دی، فیملی ممبر هم نه دی، محلې هم نه دی، باره کس دی. نو زه به غواړم دا چې تاسو ون بای ون لومبۍ موږ ته دا ووایئ چې ستاسو د فیملی بیهیویر عموما زیات ډېر کیسونو کې به ښه هم وي یا ډېرو کې به خراب هم وي، خو لکه زه یم چې تاسو کم رویه محسوس کړې ده، په خپل هم محسوس کړې ده، یا ستاسو نور چې کوم ملګري دي ای حوالې سره موږ ته ووایئ چې ستاسو د فیملی تاسو سره څنګه رویه وي. فیملیز چې کوم دي نو په هغې کې فیملی کې خو مور او پلار دي، رونه خویندې دي، د دې نه ما ته بله غټه رشته نه ښکاري. نو د مور او د خویندو رشته خو چې داسې ده چې هغه خو ډېره نرمه، ډېره خوږه او ډېره ښکلې، او باقي د پلار او د رونو خو الډي هغه د پښتون هغه ما تا ته مخکې نه هغه ایکسپلین کړل. بل بار معاشره بار چې کوم خلک دي دا موږ ولې د کور نه بار راوتي یو، زه به لږ دا خبره په تفصیل سره وکړم. په دې وجه راوتي یو چې کله موږ جومات ته تلو نو هم به خلکو تنګولو، کوئی سکول لایف کو هم به خلکو تنګولو، که په بازار کې ګرځېدو نو هم به خلکو ویم موره ته دی جړا دی، هسپتال ته تلو نو هم به موره ته جړا دی. د خلکو د تانو او د خلکو د اوازونو موږ دې سټیج ته رسولو چې اسم کور کې هم دا حل او بهر هم دا حل. نه دی نه د اخره چې زه ځان له یو بېله دنیا جوړه کړمه چې کم زما ځای دی هغه ځای ته زه ځان ورسومه چې ما ته ازادي او زه د خپلې رایې اظهار کولی شمه، زه ګډېږم چې زه ګډېدل کولی شمه، زه په خپله مرضی ژوند تیر کړمه. دې معاشرې اوس خو لږ ډېر اویرنس شته، خو مخکې بالکل اویرنس نو. موږ په دې چې زه په دې ګجو خان نوټ کې م ګرځمه
زه په دې شمشي روډ باندې ګرځم، زه د کالج په چوک کې ګرځم، زه مختلف پارکس ته ځم، شیخ ملتون ته ځم او ما د لیډیز کپړې چولی. نو ستا څه خیال چې ما به خلک په کاڼ ولي او کوبه ولي؟ ریشکو والم ما پسې اواز کوي، سیکل والم کوي، موټرسیکل والم کوي، بس والم کوي. داسې یو پرد نه دی پاتې شوی چې ما له به اواز، ځکه زه ویم چې په دې دا پرس شوې ده چې ما له به اواز راکوي. نو چې دا اوازونو زه دماغ وګونه پاخه کړو نو زما نوم کنزل شو، زما د نوم نه کنزل جوړ شو. زما د چې څوک خبره کوي چې ستا خو ما ته خو بایلي شان نه وي، ما ته به وایي څه وایي؟ اجلا خو روان دی، هلکه اجلاګان روان دي. نو زما نوم الډي کنزل دی. زه یو پښتون یو هلک سم هلک ته یم چې ته کښېنې اجلا هغه به په ما باندې څومره ګزارونه وکړي، د هغه به تیور بدل شي چې ما ته اجلا ولې ووې او ما ته وایي او زه غږ نه کوم. زه ولې غږ نه کوم؟ ځکه چې دا ما د بچپن نه واورېدل. په کور کې م راته ورور وایي چې پاس اجلا سبق لزه، پلار به م راته وایي چې اجلا په باله کې به راوته، هلکه دا خو مورته د اجلا دی. نو زما نه څه جوړ شو؟ زما نه اکه شانتې ډیفیکل اجلا جوړ شو. زه د معاشرې بیهیب داسې دې ځای ته راورسولم، کو دې معاشرې ما ته نو ویلې چې اجلا نه ولې به زما نوم اجلا و. کو ما ته یې ویلو چې نه دا ډیر زیات نرم خلق دي، دا الله پیدا کړي نرم دي، دا الله تعالی نه پیدا کړي ډیفرنٹ دي، د نورو خلکو نه نازک دي. ته ته زه خپل نوم ولې نه علم؟ نو چې کومال د اوازونه او د معاشرې زه دومره په ما باندې دا دغه نور وشته کنه، زما په دې جسم او زما په دې کپړو باندې دا نوم رور وشته، نو دا نوم به ما پسې نو. نو چې دا نوم ما ته ملو شو نو مکه کار ما شروع کو چې اسم زی جلایم کنه راشه غډېګا زما نور شته نه. نو زما ته خپل سخکاری نه شیوا د شنه وسرو کپړو نه. نو څه ولې نه غډېګم؟ معاشري زدا سکړم ولې داسې به مونږ سره کوي چې په هسپتال کې مونږ نه جوړې هم خلکو کیمرې راغشتو زمونږ نه تصویرانه لي چې په مونږ څومره سخت دی. کو زه په بازار کې روان یم په ما تکلیف ته زما په خېټه درد دی او بیا ما پسې خاندي. ولې خاندي؟ څه چل دی؟ کیا زه انسان نیم؟ اورال خبره کوم. کو هغه په پنجاب دی، کو په سند دی، کو په کې پی کې دی، ولې داسې خلک بیهیو کوي مونږ سره؟ ولې؟ دا ټول معاشره مونږ داسې کړي. کاش چې معاشره مونږ سره لږه غونته سمه وي، بیهیو یې مونږ سره صحیح وي چې د خپل نوم یې خو راته اخیستی که نه. د خلکو د کنزل چې زما نوم یې کنزل کو، نو زه به له چا نه ګیله کوم. دا په معاشرې ډیپینډ ده چې عزت راکړي، دا د دوی په لاسو کې ده چې دا پرس ختم کړي چې دا کوم نوم مونږ له راکړی دی او وایي چې نه دا یو انسان دی. او لکه مطلب هغې که تاسو روان یا دغه نم چا تصویري نم چا سره داسې څه خبره شوي او هغې یا خندنې کوي یا داسې څه آواز در باندې کوي، نو مطلب دا خو یو ډېر غلط کار دی او دا اکثر داسې زموږ په معاشره کې دا برایي موجود ده، دا شته دی. ډېر خلک کوي، ډېر خلک ریسپیکټ باندې به هم تاسو سره ملایي خو داسې خلک هم وي. دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده. خو اکثر خلک دا کمپلینټ کوي چې مطلب دی کې دا ستاسو اکثر دا ټرانسجنډر چې دی خیر غواړي که نه، نو دې طرف ته راتلو دا رجحان دا څنګه جوړ شي د دې یا دې ولې داسې کوي، دې باندې تاسو موږ ته لږ اورېدونکو ته لږ خبرې وکړئ. خیر غوښتل خو زموږ معاشره کې زموږ په خیبر پښتونخوا کې زیاتر نشته، نسبتاً کم دی. نسبتاً کم دی. کو هغه دینو اټاباد، منصیره او حزرو داسې مختلف علاقې دي چې کوم پنجاب طرف ته لږ ډېرې دي که نه، دا اټک په والو هلته کې داسې شته. پېښور، مردان، سوات، کوهاټ، بنو دې سیزونو کې زمونږ پښتانه دا چل نه کوي، ټرانسجنډر اجلاګان دا نه کوي. خیر ولې غواړي؟ تاسو به زیات تر کتلي چې به اول خواجه سره خیر غواړي، ینګز به نه وي. نو چې هغه سکار نشي کولی، معاشرې سکار ته نه دی پرېښې، معاشرې ته سکیل ته نه دی پرېښې، هغه سره لاسو کې هنر نشته، دا هغه ابتدا د دکې نه شوې ده چې ګډېدل دی او د ګډېدو نه پس مرګ دی او زما خیر غوښتل دی. نو الریډي هغه مینټلی دی ته جوړ دی چې زه نور څه نشم کولی، زه اوس نشم ګډېدی، زما وجود کار پرېښی دی، زه به په سړکونو ګرځم، په ټریفک سګنلو به ولاړ یم، ماله به څوک خیر راکوي. او زیاتر ټرانسجنډر خواجه سره اجلاګان چې کوم دي نو هغه خلک وایي موږ ته دوا وکړې. دوا یې ولې قبلیږي؟ خیرې ولې قبلیږي؟ دنه روح صفا دی، جسم یې ګنده دی، معاشرې ګنده کړی دی، روح خو صفا دی که نه. او الله تعالی روح ته ګوري، الله تعالی نیت ته ګوري. نو چې روح صفا دی نو هغه به خدای دوام قبلی او خیرې به هم قبلی. نو دې طرف ته خیر طرف ته ذکر رالل چې هغه نور څه ذریعه نشته، کور د هغه نشته،
مور د هغه نشته، پلار د هغه نشته، هغه ته څه ښکاري د زه وایم چې د هغه یو مسافرخانه کې مغه وخت نشي تېرولی چې اولډ شو هم نشي تېرولی، خو یا به چېرته مزار کې وي یا به چېرته ځان له کمره اخیستې وي په هغې کې به وي، ځان له به خیر غواړي او هغه خپل ټایم به تېروي تر څو پورې چې هغه جمدې دی. نو ریچې او زرې ژوند دی د بچپن نه والا چې دا څنګه پیدا شي خواجه سره د بدنصیبي ولیکلی شي تر څو پورې چې دی د خاورو لاندې شوي ني نو د به دا بدنصیبي په قسمت کې وي، ټکرې به وي او د خلکو دا کنځل او وینا به وي. نو دې معاشرې داسې کړی دی د خلکو ځمکې جایدادونه وي په هغې کې ورته حصه میلو شي، نو زه اخري وخت پې ښه تېری. نو زمونږ خو داسې هم څوک نشته، یا به راکوي یا به نه راکوي، نو زمونږ داسې هم څوک نشته. نو په ټرفک سګنلو به ځکه ولاړ یو چې زمونږ نور څه ذریعه نشته، کار مونږ نشو کولی، هنر نشته. تاسو ته خو ما وفرمایل که نه چې لکه نشته ما سره څه سکیل نشته، نو زه چې لاس نه اوچتوم او خلکو ته په ټرفک سګنل وایي چې الله کې نه پې کچھ دی دی، نو زه به څه کوم؟ په هغه ټایم کې زما ځواني هم نشته، ما سره نور هم څه لاسو کې نشته، نو زه به په ټرفک سګنل نه ودرېږم، زه به د خپلې خېټې دپاره څه ناڅه خو کوم که نه. نو خیر ځکه غواړي. ها تاسو وختي یو خبر وکړه چې په ټرانسجنډر کې داسې هم شته چې هغې ډېر کامیاب او ژوند تېروي، مطلب ښه عهدو باندې هم دي، ادارې هم چلوي، ان جی اوز کې هم شته، ایون په میډیا کې هم شته، داسې نمونه شته دی. نو هغې هم په دې معاشره کې اوسېږي، نو هغې څنګه مخکې لاړ شي، هغې څنګه خپل یو مقام جوړ کړي، هغې څنګه چې دی یو سکل طرف ته لاړ شي، تعلیم وکړي. او بلکې نن سبا خو په میډیا باندې هم داسې یو څو واقعات اکثر داسې دغه شوي دي چې د هغې تعلیم سره هم شوق دی، ډیګري تعلیم کړی دی او هغې مخکې سروسز ښه سیکټرو ته تلل غواړي. نو دې باره کې تاسو څه وایئ؟ نو تاسو ته خو ما لومبې دغه ته خبره وکړه چې لکه داسې که نه ستاسو ملګري ډېر کامیاب دي، هغه سره سپورټ دی، ستا غونته دوست ورته میلو شوی دی، هغه سپورټ کوي، هغه سره فیملی ده، د تره زوی دی، د ماما زوی دی، رور دی ورسره ولاړ دی ورسره، ځکه کامیاب دی. دا کم ټرانسجنډر چې کامیاب دي نو هغوی داسې ویلي دي روریان پلار یې وي چې دا د خدای تعالی تحلیق ته الله پیدا کړ دی. ولې زه خپل بچي د کور نه بهر وځي به سبق وایي؟ ځکه د شهرت او د کامیابۍ بلندۍ ته هغوی رسېدلي دي. هغوی سره شاته سپورټ او د خور د اوښي د رور د ترور د زوی د ماما زمونږ په لایف کې دوست چې کوم مونږ ورته دوست وایو د هغه سپورټ چې مخکې لاړ شه. نو چې تا سره سپورټ ته به مخکې ځې که نه به ځې؟ چې چا سره سپورټ نشته، هغوی سبق نه دی ویلی، تعلیم یې نه دی کړی، هغوی په دیرو کې دي، هغوی ځان له خپله د عزت روزګار هم کوي او دا خپل چې زمونږ کم کلچر دی د خواجه سره ګډېدل دي یا هغه هم کوي. ناخوشحاله څومره دی چې داسې پلیټفارم موږ ته میلو شوی و، نو نن به ټول ټرانسجنډر کامیاب و. په اسمبلی کې خواجه سره ناستي وګورئ، هسټري وګورئ. ما خو اورېدلي دا چې په جرمني کې یو خواجه سره دی، په امریکا کې شته، اسمبلو کې هغوی د خپلو حق دپاره جګړې کوي، هغوی سره تعلیم دی، هغوی سره سپورټ دی. موږ سره خو سپورټ نه و که نه، چې کوم داسې کم کوس ټرانسجنډر دی چې هغوی سره سپورټ دی، ډېرو سره نه دی. ها یو خبره بل هم ویلې کېږي چې تاسو کله خپل ینګ ایج کې وی او مطلب اکثر پروګرامونو ته ځئ، ناچګانې پروګرامونه یې تاسو ځئ، نو هغه ټایم کې تاسو ته ښه مطلب پیسې میلاویږي دومره چې ستاسو پې لږ ښه ګزاره کېږي. نو تاسو آیا هغه ټایم کې خپل ځان دپاره سیوینګ یا داسې څه طریقې کار چې مطلب تاسو چېرته انویسټمنټ وکړئ یا چېرته داسې سیوینګ وکړئ یا مطلب هغه پیسې دې طریقه باندې یوټیلایز کړئ چې سبا له تاسو ته ضرورت وي او تاسو سره کار روزګار یا نور هیڅ قسم آمدن ذریعه نه وي او دا پیسې استعمال کړئ یا د دې هغه آمدن استعمال کړئ؟ داسې دې طرف ته ستاسو رجحان ولې ډېر کم دی یا نشته؟ الحمدلله الله تعالی چې کوم رزق موږ له راکوي، داسې زموږ فرینډس شته، زموږ ملګري شته چې چا ځان له انویسټ هم کړی دی په پیسو کې، ارزه کې یا په ځمکه کې یا په کور کې، کورونه یې مغستې دي ماشاءالله زموږ ټرانسجنډر. خو چې کوم ځایونو کې موږ اوسېږو کو تاله یو کور په 15,000 روپۍ درکوي که نه، ایز ا فیملی سره ته اوسېږي، نو هغه کور به موږ ته په څو میلاوېږي؟ په 25,000، ځکه چې موږ ټرانسجنډر یو. دا خو وي چې د معاشرې یو داسې خلک دی چې دوی له موږ کور او ځای رینټ نه ورکوو. تاسو ته چې کله پراپرټي په رینټ باندې څوک درکوي نو چې کوم د مارکیټ ریټ دی هغې نه تاسو له ګرانه درکوي. 2,000 روپۍ 5,000 روپۍ پی کمره ده که نه، مالې به په 15 راکوي.
ها ځکه چې وی دا داسې دی او داسې دی هغه تاسو ته ما د دې نه مخکې وضاحت explain وکړو. کړل. زه ستا کم سوال دی د هغې جواب ته زه درکوم. بل زموږ ټرانسجنډر چې کوم دي نو د هغې خرچه ده سره زما. زه چې پروګرام لازم نو الریډي به زه نوې کپړې اچوم، زما ما میک اپ وي، زما به پیزار وي، هغې سره به زما خوراک وي، هغې سره به زما نورې داسې سم مسلې چې هغه به د بغیر د پیسو نه حل کېږي. ټیک شو. ټیک. بله خبره دا ده چې کم انکم موږ له راځي نو چې موږ پروګرام لړ شي نو ډي جے والا بیلې پیسې، ساوند سسټم والا، لیټونو والا بیلې پیسې، جنریټر والا بیلې، تیلو والا بیلې پیسې، کم پټرول چې موږ ځان سره وړو که نه، یا په پټو کې پروګرام یا یو ځای پروګرام یا بجلی لاړه شي نو زموږ خرچې هم ډېرې دي که نه، نو کم طرف ته یې بچ کو نه بچ کېږي. بل غټه خبره ده رینټ ته، چې رینټ په تا سیوا نو ته به الریډي زه به زم چې زه نه ګډېدې خو هم به زه ګډېږم ځکه چې په ما باندې د ځای کرۍ ده او د ځای کرۍ چې کوم ده نو الریډي زه به ورکوم که نه به ورکوم ځکه پر دې جایداد کې زه اوسېږم. نو په دې وجه ما ته پرابلم ډېر زیات دی چې زه انکم ځان له سیوینګ دغه نشم کولی. بیچ کې شته زمونږ ملګري کورونه یې مغشتي دي ماشاءالله، ما هم اغوستی دی اور دغه شان د زما نور ټرانسجنډر چې کوم دي چې فیوچر ته ګوري او لږ ایجوکیشن وسري نو الریډي هغوی ځان له پیسې ږدي د را روان وخت دپاره چې زه چاته لاس ونه نیسم. داسې هم شته ښه زموږ په ټرانسجنډر کې تاسو سوشل میډیا باندې وګورئ څونه ښه ایجوکیشن دی ورسره نو هغوی به ځان له پیسې هم ګټي که نه. نو لږ غونته کې دغه شته مونږ سره دا نه چې دغه دي کو انپړ دی هم به ځان له پیسې ږدي خو زمونږ خرچې ډېرې دي. ها اچھا ستا بینک اکاؤنٹ شته؟ بالکل زما بینک اکاؤنٹ شته. ها نو هغې کې تو ځان له سیوینګ لږ ډېر چې زه یې وایم زه 2000 روپۍ هم دا هفتې وړم، ما 2000 وړم د تېر شوي هفته کې ما 2000 وړی وې، زه 1000 هم وړم په دې وجه زه وایم زما نیکسټ کوم ټایم خدای دې نه کړي الله دې نه کړي موږ سره حادثې ډېرې زیاتې کېږي نو د دې حادثې دپاره ما ځان له 1000 روپۍ هم وړي دي، 500 هم وړي دي ځکه چې بینک والا ما ته وایي چې تاسو 500 هم راوړئ. تاسو سره آف د ریکارډ چې کله زموږ ډسکشن کېدو نو تاسو وایي چې زموږ چې کوم ګورو وي زموږ سرپرست هغه زموږ دپاره ډېر زیات اهمیت لري. نو ګرانو اورېدونکو ته دې حوالې سره ووایه چې دا ګورو ستاسو دپاره څه معنی لري؟ ګورو د هندي لفظ دی. ګورو کا مطلب دی چې استاد، هغه ته زما هم کېدی شي د دم کېدی شي زه ستا هم کېدی شم چې تا ما ته د زندګۍ یو لار خولي. خو زموږ خواجه سره کلچر کې چې کوم دی د ګورو ډېر غټ مقام دی. د ګورو دا مقام دی چې مور او پلار، زه چې د کور نه 22 سال عمر 20 سال عمر کې راوتم یا زما نور ټرانسجنډر والا خبره به کوم نو هغوی به چېرته تلل؟ هسپتال ته به تلل؟ هغوی به دارالعلوم ته تلل؟ نه، هغوی ته صرف د ګروګانو ډېره ښکارېده چې دا یو محفوظ مقام دی. چې ګورو له کله راغلی زموږ د خواجه سره خپل کلچر دی هغې کې دننه موږ د هغې رسم وکړو بس ګورو مور او پلار چې د مور او پلار څنګه خلک تابعداري کوي هکه شان د ګورو کوي. خو ګورو کې دا چینجز دی چې مور او پلار خو نه وي که نه خو د مور او پلار مینه دله درکوي. کو زه خپل ګورو ته وایم چې زه تعلیم کوم اوسني ګروګان چې کوم دي نو یو که څونه مخکې ځي زه راباندې پیسې لګوم خپل زندګۍ. د ګورو نوم ډېر خوږ دی، ډېر خوږ دی زموږ په کلچر کې. بیچ کې داسې ګروګان هم شته چې یا به ظلم کوي یا به خپلو شاګردانو سره زیاتې کوي، خو زیات تر ما لیدلي زما د تجربې مطابق چې دونه دغه به نه وي. دې کې بیا یو بل سوال راځي. جی تا وختي یو خبره کړې وه چې کله تا ته یو ښه سرپرست میلو شي نو هغه تا مخکې بوځي. بالکل. نو چې دا ګروګان تاسو ته ښه میلاویږي اکثر که نه نو بیا تاسو ته بیا مشکلات څه دي؟ ګورو مخکې د چا چیله وه که نه د ګورو چې کوم دی نو هم ګورو دی که نه د هغه هم ګورو دی که نه دا سټپ بای سټپ را روان دي زه د ګورو په دیره کې ناست یم نو زه به هغه له پیسې ګټم او ځان له به ګټم که نه. زموږ خواجه سره کلچر کې د کمایي یو ذریعه خو به وي که نه لکه هغه به ستاسو سرپرستي کوي. سرپرستي کوي او هغه به چې کوم دی زموږ کوم جایز د هغه څه پیسې وي یا جایز د هغه څه ضرورت دی نو زه به یې پوره کوم ځکه زما ګورو خو به ګډېږي نه خو به اولډي که نه. ینګز هم شته چې هغوی ځان له کمایانې کوي نو دې طرف ته ګوري نه چې زما هم شاګرد شته بس هغه د نوم که نه لکه او کوم چې اولډ دي نو الریډي د هغوی د کمایه ذریعه خو زیم لکه یو بچی دی تا لوی کو او هغه تا له ګټه کوي او ته ریټایر شوې د یو محکمې نه دغه شان د زموږ کلچر هم کم کېدي که نه. اوس زموږ خواجه سره کلچر چې کم دی که نه دننه چې کم کلچر دی هغې کې موږ سره علاقې دي که نه لکه دا زما علاقه ده زه به دلته کې کورونو ته ځم اخو د پخوانی زما د مغول د دور نه موږ را روان یو که نه نو دا چې کوم
بیک نه غواړي هغې دې ته مونږه په خواجرال الفاظ کې چې کوم دی وتایي وایو چې دا راغلی دی او زه به دله د دې ماشوم شوی دی یا دې ما ته دعا وکړه دې کورونو ته ځي خلک هغې ناچ ګانه وکړي. زه وایم چې مردان کې داسې نشته KPK کې دا سیز نشته پنجاب علاقې خبره تاسو کوئ که نه نو زه د پښتون کلچر خبره به کومه زه د پنجاب طرف ته نه ځم ځکه چې د هغې بیل کلچر دی نه خواجه سره یو کلچر کې لږ غونته کې ډفرنس دي که نه هغې کورونو ته ځي خیر غواړي خیر خو نه غواړي خو هغې خپل حق له ځي ماشومانو په سر له اوس انډیا کې وګورئ چې کله ماشوم پیدا شو انډیا کې انډیا خبره به زه وکړم خواجه سره او نور ملکونو کې چې ایشیا کې چې کوم ملکونه راځي نو چې کله پیدا شي د هندو کلچر به زه واضح خبره وکړم دلته هم شته هندوان نو هغې ماشوم اله نور ته ښي اله رڼا ته ښي چې خواجه سره راشي هغه اوچت کړي نور ته بر اسمان ته دغه ته وښي چې په ده رڼا ولګېده د خواجه سره هغه کلچر کې ډېر لوی عزت دی. بل مونږ روح چې کم دی نو د مغول باچا د زمانې نه روان د بیبیانو سره به خواجه سره ځکه چې دوی سره نفس نشته هغې به ځکه په شوق باندې خپل محلونو کې ساتل ځکه چې خواجه سره روح یو داسې روح دی چې هغې غلط طرف ته خو عورت طرف غلط خو هغې غلط قدم اوچتولی نه شي بیچ کې به غلط وي خو زیاتر خواجه سره چې ما کوم لیدلی دي نو داسې حرکت نشي کولی او با ګورو کلچر تاسو یاد کو نو ګورو نوم د مور او پلار دی بیچ کې پکې غلط هم شته هر ځای کې غلط او ښه مور او پلار کې سخت می او باقي ګورو نوم زه وایم زما په ذهن کې ډېر ښه دی. بل یو خبر راته بل وکړي چې ستاسو په تحصیل په سطح یا ضلعې په سطح یا صوبایي سطح باندې یا د ملک په سطح داسې تنظیم یونین داسې اسوسییشن داسې څه قسم اکټیویټیز وي نو یاره د پاکستان په سطح باندې خو اوسه پورې زما تجربه خو دا وشوه چې زه څونه ګرځېدلم یا زموږ په پاکستان په سطح باندې داسې یونین نشته. د KPK به خپل ذمهواري چې کوم مشر دی د پنجاب به خپلي او د سند چې کوم دی نو هغه زه نومونه نه علمه هغه به خپل وي د هرې علاقې د هر یو ځای خپل مشر دی او خپل مسلې به په خپله حل کوي. زموږ د پاکستان په سطح باندې تاریخ وګورئ زموږ داسې څه دغه نشته. یو بل سوال ډېر بنیادي سوال دی چونکې دا ستاسو د صحت مسله شوه تعلیم مسله شوه امن و امان حوالې سره چې کله موږ خبره کوو نو لازمي خبره ده چې پولیس سره واسطه راځي هسپتالونو کې ډاکټرانو سره واسطه راځي دغه شان چې د تعلیمي ادارو ته هم ستاسو ټرانسجنډر ځي نو دې حوالې سره زموږ اورېدونکو ته ووایه چې تاسو کله داسې ځایونو ته ځئ چې ته موږ پبلک پلیسز ویلی شو یا چې کوم ځای کې پبلک ډیلینګ کېږي سروسز پرووایډ کېږي نو هلته کې تاسو سره د خلکو رویه څنګه یا کم مشکلات تاسو سره راځي د دې نه مخکې تاسو دا لکه دغه کړی نو ما راغلی هغه ډېر په تفصیل سره دغه در کړی جواب خو انیوی بیا به هم زه ووایم بیهیف د نورو خلکو یو زنانه پسې اواز نشي کولی که هغه اولده کو ینګز ده که ورڅه ده که نه نشي کولی پردې زمانه پردي ماشوم پسې م اواز نشي کولی زموږ خواجه سره چې ناجوړه شي ټرانسجنډر ناجوړه شي اجراګان ناجوړه شي نو هغې پرایویټ هسپتالونو ته ځي پرایویټ ډاکټر له به ځي نو زه وایم چې زموږ ټرانسجنډر چې کله سرکاري دغه ته ځي نو هغې پسې ډېرې مسخرې کېږي زه په خپله واټ کې پروت وم میډیکل کمپلیکس ته تللی وم ډاکټر له زه لاړم یو واقع به پکې ته مختصر غونته کې ووایم تفصیل سره به نه ویم خو مختصر زه چې کله ډاکټر له لاړم او هغه له زه لاړم ما لوپټه په سر کړې وه زه په خپل چې ما کوم لباس اچو مکه لباس ما اچولو چې زه لاړم نو هغه ډاکټر ته ما وی چې زما لکه ما ته دا پرابلمز دي او ما له چټې ولیکه چې زه دوایي راوالم او زه واټ ته لاړ شم هغه ما ته څه وایي چې زما غوږونه کاڼه دي زه په غوږونو کڼ یم دې بل ته ووایه نو ما وی چې زه دې بل ته ولې ووایم ته ما له ولیکوي نه وي ته دې بل له ورشه هغه ینګ و نو چې زه هغه ینګ له ورغلم نو هغه ما سره داسې اوټ پټاخه بیک وړ حرکتونه کوله چې دا تاسو څنګه او زما په لهجه کې ما سره لګیا شو چې دا تاسو خو ځانونه دغه کړي دي او شرمولی دي او پلان کې هغه ینګ و ما ورته وی زه څه له راغلی یم په ما تکلیف دی زما د تکلیف لږ غونته کې واوره په ما ډېر زیات تکلیف دی کني نو زما داسې دغه شروع شوی دی چې یاره زه به راته اوس راوغورځېږم هغه ما ته وی هغه ته وی چې دا کوڼ نه دی دا راته دروغ وي د ده نه ولیکه بهرحال ما لږې چغې جوړې کړې
زما خو سمغه د چا خبره پښتنو چې هغه سترګې بل شانتي دي کنه نو एकदम اول زه په اخلاق او زه بد اخلاق شوم ما خپل دغه پری خودو چې زما کم اخلاق هغه کمی خبرې وي زه په کوم دایره کې زه دنه مغه دایره ما پری خوده نو چې کله ما شور جوړ کوم ما چې زه میډیا راولم او زه پلان کې چل کوم زه ډنګري چل کوم ناغه ماته چې تکین مونږ سکو نو زید هغه زین راوستم بل یو شاته واټ وغه ته راوستم د سي پردې لګېدلې ولته کې ډاکټر راغی معلومات وی چې بچی ته څه پرابلم دی ما ته چې موتی زما دا پرابلمز دي دا الله تعالی قدرت ته ګوره چې زه تل مسلور ما پس نور رالل ایم بیمارانو نو مونږ یو بیل واټ ته بوتلو هلته مونږ سملو ماته یا ډریپ چړو شو یا نه چړو شو خو هلته ینس چې کوم راغلو کوم یونیورسيټي لایف کې دغه ته میډیکل تاسو ملو شوی چې تاسو تجربه چاله ستن لګول چاته کې نو لخي جوړ اغیراله لوغي کیمرې را واغسته موبایل مونږ له مسخره ناغي نظر ډیر زیات انتهایی تنگ شوم نو موته په مخ تکلیف ته مخ سلور 15 شو تاسو د دې زین ولې نو سه لګوزه نو پبلک بیس باندې خو پرې د چې په سرکاري هسپتالونو کې داسې کیږي مونږ سره نو زویم چې زموږ د پاره بیل واټ وي او پاره کې مونږ وي او مونږ باندې چار دغه نه وي مونږ د خلکو نه ځان لکو نه صرف واټ غواړو چې مونږ د معاشره کې یو چې دی مونږ او منی چې یو دی کې دی ګرځي چې څنګه د زنانو واټ څنګه د نارینو واټ څنګه چایلډ واټ داسې مونږ لم یو واټ راکی کنه بل تا د پولیس خبره وکړه کله چې مونږ پبلک بیس ته پروګرام ایزه پروګرام لړ شو د چا ډیرې ته لړ شو یا چې تاغي ډاګه کې پروګرام جوړ کړي د سټی تانی نه مونږ دغالو انفارمیشن اجازت نامه چې دې ځین اجازت نامه نه غږی اجازت نامه مونږ سره مونږ سره خپل ټلیفون نمبر هم لیکلی نو چې کوم تانی کم علاقه ته مونږ بشخالي د زونو چورې تانی ته ټلیفون زموږ په مخ کیو کی چې دې در له خواجه سره دا غي نه پس مونږ بسې پولیس راشي زموږ پروګرام خراب کی او زموږ د رزق غزریه چې کوم دنو اتس نشي زموږ رزق تس نشي نه مونږ په پروډونو باندې را روانو نو د ډي جی پیسې ورکول شنو د گاډي پیسې ورکول شنو بیا مونږ سکو بیا خلک کوئی خواجه سره پلان کې چل کوي او دی دا چلونه کوي او دی د حرکتونه ټیک نه دي زول د حرکتونه کومه چې زما په جیب کې پیسې نشته زبا الریډي د خبره ته جوړې چې زبا دا کومه او زما د پیسو ذریعہ دا اورال خبره کوم یوازې زما بني د ټول ترانسجندر ته نو زما به الریډي د خبري چې ما سره ما انفارمیشن هم راغسته دي ما اجازت نامه هم راغسته او ته بیا ما ته دا پروګرام نه پریږدو زما په پروګرام راځي او زما پروګرامونه خرابې او زما پر رزق قلت وي تا د بل یو محکمې پکې هم یو خبره سرکاري وکړه تعلیمي ادارو زه چې سبق لازم زه په خپل چې ما ته کم ووم کې زو منو زما ګورو ډیر زیات تنگ کړم حتی در دې چې ذاتم تشمنو په ما باندې لکه هغه چې کم د نوجوانانو کوم حرکتونه یې بنده بل طرف ته مایل کول کنه چې په زور باندې ما زته هم تنگ شوم ولې تنگ شوم په دې وجه تنگ شوم چې ما جنسي ټارچ کوي ذهني وپریدا چې ما زدا معاشره ما داسې ټارچ کوي نو زه پاگل نو زمونږ د پاره پکار دي چې نیکسټ ټایم کې کو هغه پرایویټ کالجز دي کو هغه سرکاري کالجز دي کو هغه سکولونه دي ما پرایویټ خو ویم چې تعاون براسرو کو سرکاري را سره داسې خاص پهونه کې زویم چې په دې کې نیکسټ ټایم کې فرست ټایم کې نه نیکسټ ټایم کې زموږ د پاره کلاسز کلو شي او پاګه کې موږ سبق او مولا لکه دونه خو به وشي کنه چې خپل نوم به لیکلی شي دونه به خپل حق په پیژني بالکل یو خبره به چې تاسو ډېر تفصیل کې خبرې وکړې ډېر مسلو باندې موږ بحث وکړو اکثر دا الزام لګول کېږي د ډېرو خلکو ته طرفه چې تاسو په معاشره کې فحاشي پیلاوئ اکثر دا خبره کېږي چې د دې چې کوم حرکتونه دي دا تاسو چې څنګه وایي چې اکثر خلک مې وایي دا الزام لګوي دې حواله سره به تاسو څه غواړئ چې آیا دې خبره کې څه صدا بالکل ولې بنې دي حرکتونو ته ورال خبر به کومه دې حرکتونو د مونږ چا جوړ کړل مونږ ته چا جوړ کړو مونږ سره په لار باندې پروګرامونو دوران کې ریپس کیږي وګوره نټ وګوره ریپ کیږي د شراب په نشه کې زموږ ډیره ته خلک راخیږي زموږ کمرو ته خلک راخیږي زموږ ځلنیو په مونږ باندې هغه کار کوي نو زه مینټلی جوړ شوم دې خبرو ته نو څنګه زما معاشره خرابوم زه نه خرابوم زه معاشره ګنده کړې ما زه معاشره خراب کړم زه د بل نسل ګیلو کما په دې د شراب په نشه کې چې کم کسان زموږ زیات راخي جنو دي ترور کړولې نزي د ماما کوړته ولې نزي په لار کې سوک تیریږي غیول نه رانیسي بل سوک ول نه زموږ ډیره وتخکاری زموږ زینه وتخکاری زموږ پروګرامونو ترازی او موږ په زور باندې ټارچ کوي او موږ سره زیاتی
ظلم کیږي په زور باندې، نو زه الریډي دې ته خبرې ته جوړم. نو بیا معاشره ګیله ولې کوي چې دی په حاشیه طرف ته روان دي؟ ولې ګیله کوي؟ بیا ولې وایي دا معاشره څوک ده؟ خدا ده که نه؟ مطلب ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې دا چې کم فحاشي ده د دې ذموار هغه خلک دی، دا معاشره ده چې کم دې طرف ته رجحان لري او تاسو ځان له د دې شکار شوي یې، د دې ظلم منګه شکار شوي یو. مونږ خو د دې نه باغ غټ نفرت دی د دې خبرو نه. ته د یو ټرانسجنډر په سر لاس راکاږه او ځان ته رانږدې که وی په تا څه تېرېږي دروازې چې هغه تا ته ونه جاړي او هغه تا ته په سلګو نه شو. نو بیا ما ته ووایې څنګه چې زه په سلګو یم، داسې به هغې ولې نه کېږي؟ د ستا یو زړه نه یو په تا باندې یو کار سړی کوي، ستا ټیپر لوګان نه دي خوښه او په تا باندې خلک خوري، نو ستا اړه به څه وایي؟ یو ورځ نه که نه چې زه څنګه جاړم داسې ټول جاړي. دا تشدد موږ سره شوي دي، موږ د دې عادي شوي یو، زمونږ وجودونه د دې عادت شوي دي، ځکه چې دا بې موره بې پلاره وجود، بې رونه او بې کوره وجود دی، دا په تورو تیارو کې لوی شوي وجود دی. دا به ولې نه جاړي؟ ښه علي شاه، زه به غواړم چې پروګرام موږ ورو وایند اپ کوو، خپل اختتام طرف ته ځو، خو زه دا غواړم چې تاسو چونکې دا معاشره ډېر نږدې نه لیدلې ده، د دې بعضې برایانې هم تاسو ډېر نږدې نه لیدلې دي، دا خلک هم داسې تاسو فیس کړی دی چې تاسو سره زیاتې کړې، تاسو هغې ته څه میسیج ورکول غواړئ یا د دې رویو باندې څه ویل غواړئ، نو تاسو د دې پلیټ فارم نه خبره کولی شئ. نو زه به دا ووایم، ډېر خو به مختصر به زه ووایم، بیهیو. ما سره بیهیو ولې داسې دی؟ ما سره د معاشرې د رویه پښتو درنه پښتو کې ولې ما سره داسې ده؟ ما ته په عزت په نګاه ولې نه ګوري؟ ما له عزت راکړه، اوورال بس خبره کوم، یوازې ماله نه، دا د ټرانسجنډر اواز دی، عزت راکړه. زه پروګرام به ځم، عزت راکړه. که زه په ګجو خان روان یم، په شمشور روان یم، په سوات کې روان یم، په بونیر کې روان یم، په هر ځای کې چې زه روان یم، ما له اواز مه راکوه. ته ما پسې د ګاډي د شیشې نه سر رابار کې او ما په ټماټر او ما په هغولې چې یاره دا خو ټرانسجنډر روان دی. نو دومره څونه پټان معاشره کې خو مونږ خو ډېر پټانان خو ډېر غیرتي او ډېر مونږ خو پښتنو چې کلچر کې، نو پښتانه خو چې دشمن هم کور ته لړ شي نو عزت وله ورکوي او مونږ له نه راکوي. ګوره ځکه چې زما نوم کنزل دی، نو بس صرف دا ویم چې مونږ سره رویه نرمه کې لږه اواز هم راکوه، خو په سخته نه، نرمه رویه باندې. مونږ د مینې وږي یو، ځکه چې مونږ د مور او پلار مینه نه ده لیدلې، کور کې هم نه ده لیدلې، چې انسان ریچې زرې زرې د پروګرام نه راشي او بیا ځان له الوګانو کچالان کټ کوي، په بازار کې هم څني او پخوي یې ځان، د هغې به څه ژوند دي چې مور او پلار په کینې په کومه دیره کې د هغې به ژوند دي؟ نه، بالکل ژوند. یو ماشوم د سار راپاسې نو مور او پلار به هغې پخه کې چای وله پخه کې چې زما زوی راپاسېده، نو چې سارې مونږ راپاسو نو چا ته صرف دیوالونو ته مونږ ګورو. د شپې زمونږ ډېرې چې کمې دي او زمونږ کمې کمې دي نه قبرونه دي، مونږ په جمدونو باندې مړه خلک یو، چې کله مونږ وربند کړو نو مونږ قبر ته راننوتېدو، ځکه چې د مور او پلار اواز پکې نشته. نو لحاظه بس مونږ له عزت راکړې، مونږ عزت غواړو او دا به څوک راکوي؟ دا معاشره. او مونږ په دې معاشره کې دننه اوسېږو، کو نه منې نو را روان لسو کاله پس به مو منې چې او دا مې یو وجود دی، خو پټان معاشره کې نه.